په مینه کې دا کتاب جوړ ده. بیا سترګې د انسان یوه بله عجیبه او نادره آینه ده او د انسان باطني صفات په سترګو کې معلومیږي. یو عالم دنیا کې تیر سوی هغه نومیږي علامه ابن الحزم الظاهري. د ابن الحزم ظاهري یو کتاب جوړ کړی، د دې کتاب نوم ده طوق الحمامه فی الالفة والالاف. په مینه کې دا کتاب جوړ ده. هغه وی سترګې چې دي دا سترګې یو لوی علم ده، خپله سترګې یو لوی علم ده، په دې به ته بحث کوې او دا به ځان ته معلوموې چې سترګو کې څومره کمال ده. سترګې ډارول کوي، وعدې کوي، خبر در کوي، رعب در باندې اچوي. بیخي ډېرې خبرې دي پکې. کله چې ته ناست او د تا محبوب و جانان هم د تا سره ناست رقیب ناستی، د عاشق نه خبر چې دلته د ما او د معشوق رقیب ناسته، په سترګو کې دې پوی کوي. خبرې سوې د سترګو که نه؟ سترګو باندې چا ته وګوره وعدې کوي سترګې، چې چا سره په سترګو باندې داسې ورته وګوري پوهېږي چې وعده یې وکړله. سترګې باندې چې چا ته وګوري تهدیدوي یې. یوه لویه دنیا په سترګو کې پرته ده او د سترګو یو علم طوق الحمامه فی الالفة والالاف ابن الحزم الظاهري موږ د اسلامي نړۍ یو لوی عالم تیر سوی ده. په دې کتاب کې خو لږ بحث کوي خو د سترګو یو لوی بحث ده. نو معنا د انسان امتیاز خامخا د انسانانو سره د یو انسان سترګې هم دلته د بل انسان د سترګو سره څوک دي فرق لري، خامخا فرق لري. حتی ابن الحزم به په دې کتاب کې لیکي وي حسین سړی کم یو ده، کمې حسینې سترګې دي. کله د چا سترګې ګردې وي، کله د چا سترګې داسې د بادام په شکل باندې داسې اوږدې وي. کمې په ښایست کې کمې سترګې دي. مثلا محصلینو هسې پوښتنه به یې وکړه د چا چې خوله وړه وي حسین ده که غټه وي؟ جواب غواړم. غټې خولې والا حسین وي. خوله چې داسې نه چې بیخي ډېره غټې لکه د اوښ غوندې، چې خوله غټه وي دا حسین ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت قرآن حدیثو کې دا د ضلیع الفم، خو تعبیر به داسې کوئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوله وړه نه وه. ضلیع الفم د معنا خو ظاهره یوه ده خو هغسې به راتاویږئ چې ادب لحاظ سي. ضلیع الفم رسول الله صلی الله علیه وسلم خوله وړه نه وه. په دې باندې علما په حسن کې بحث کوي، بادامي سترګې ښې دي او که ګردې؟ په حسن کې بیا پوښتنه کوم. نه، ګردې سترګې حسن ډېر دا خو تاسې ته نه معلومیږي ځکه تاسې سترګې څه لیدلي دي. هلته چې ته تحقیق وکړې په دې مسئله باندې بیا تا ته معلومات کیږي. دا خو باسې د تا د جانان سترګې هغه وي نو تا به ګردې لیدلي نه وي. کله چې ته ګردو والا حسن ووینې او دا حسن بیا به تا ته خوند درکړي. شاعر وی یا ظبیات القاع لیلا من کنم لیلا من بشر. یو سړی شاعر د عاشق ده، دغه عاشق د غرڅو ته ورغلی د هوسیګانو ته، نو هغې ته وی یا ظبیات القاع ای غرڅو هوسیګانو د دشتې او د غرو، لیلا من کنم لیلا من بشر. دا لیلا چې د ما معشوقه ده د تاسې له جنس نه ده او که بشر ده. د هوسۍ سترګې څنګه وي؟ ګردې وي. نو دا بیا مزاجونه دي فرق کوي، خو اصل کې حسن کې دا ده. علما وی یوسف علیه السلام ته الله ډېر حسن ورکړی و که رسول الله ته؟ نو هلته وی نیمایي حسن الله یوسف علیه السلام ته ورکړی و. تاسې وی رسول الله ته. اشرف علي علامه شاه ولی الله محدث دهلوي رحمه الله محاکمه کړې ده، وی حسن په یوسف علیه السلام کې ډېر و. دا ظاهري حسن الله ده ته ډېر ورکړی و، خو ملوحت او مالګینتوب په رسول الله کې ډېر و. کله کله یو سړی ښایسته وي خو د خلکو محبت نه ورسره پیدا کیږي. کله کله یو سړی د رنګ نه ډېر ښایست نه لري خو الله مالګه پکې اچولي، ملوحت عربي کې ورته وي، جاذبیه قوه ډېره لري. حسن په یوسف علیه السلام کې ډېر و د بدن په لحاظ، خو ملوحت په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ډېر و. ځکه ډېر و تاسې کله د رسول الله په زندگی بحث وکئ. رسول الله یو یتیم او د یوې کورنۍ نه راوتلی، په ډېر لږ زمانه کې د جهل سره دومره لویه مقابله وکړه چې ټول د جهل ټغر یې پورته کړ. دښمنان ومومنه او امزول ومومنه،
سپینګیرو مو منه، ښځو مو ومنه، ځوانانو مو منه، هغه خلکو ومنه چې هغه د جهل ماده ډېره وه پکې. جزیرة العرب د اسلام نه مخکې عرب ټول د جهل په تیارو کې اوسېدلي ول. یو خواته د کسرا امپراتورۍ ول او بل طرف ته د روم، په منځ کې راګیر جزیرة العرب په نسبت دواړو امپراتوریو ته د جهل په تیارو کې وه. حتی دوی حکومت نه پیژان، جزیرهیي و، ځان ځان ته هر کلي کې او متن کې ځان ځان ته حکومتونه ول، دومره جهل و. خو الله رسول الله ته تابع کړل، ملوحت پکې و، اخلاق پکې و. د الله یوه لویه معجزه وه چې الله عز وجل تر افغانستانه پورې خلک پې مینان کړل، عشق و مینه یې ورسره پیدا کړله. نادر محبت الله عز وجل. عمر رضی الله عنه ورغلی د توره ورسره ده چې رسول الله شهید کی. قرآن اوري، طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلا. قرآن چې اوري عمر کې انقلاب راځي، بدلون راځي، او بیا هر وخت کې د رسول الله یو لوی مدافع ګرځېږي. دا وړه خبر نه ده. نو دوی مو کله کارټون سوځوي او کله بل شی، فکر کوي چې د دوی مینې به ماتې سي. نه، داسې هېڅ کله نه ده. دا مینه د ناخبرۍ مینه نه ده. موږ د رسول الله په اړه مکمل معلومات لرو. دا مینه هسې د لیونیانو مینه نه ده چې څوک په چا مینو ورته ویلي و لیدلی ده ده، وایي نه تر اوسه مې کور هم نه ده لیدلی، هسې مین څه وایي لیلا باندې مینو کور هم نه و لیدلی. داسې مینه نه ده د موږ الحمدلله.